اغینو یو ځوان دی، ځوان په لار روان دی. ځوان د خپل زمانې یو خبره کوي او احساس د یوې خبرې ورکوي ټول انسانانو ته. ځوان وایي زه یو ورځ روان وم، معشوم وم، ککی وم، د مور سره روان وم بازار له. د بازار مور مځوانه وه او زه وړوکی کاکی وم، 8 کالو 9 کالو 9 کالو معشوم وم. چې لار کې مور ته مې چې مورکې زه خو ستړی شوم، چې مور راته وایي چې بچی دمه به وکړو. چې کېناستو ما دمه وکړه، مورم ناسته ده. چې کوم ځای کې مونږه دمه کوله په دې ځای کې چېرته مخامخ په یو ونه کې په دیوال باندې یو کارغه ناستو. چې مور راته وویل چې مور ته مې چې ابې دا مخامخ څه شی دی؟ چې ما ورته وویل چې مارغه. ما ورته وویل چې کارغه. چې څه وخت بعد مې ورته بیا وویل چې مورې دا څه شی دی؟ چې مارغه دی کارغه دی. بیا مې ورته وویل، بیا هم جواب راغی چې مارغه او کارغه. بیا مې ورته وویل، یو لس ځلې ما ورته وویل چې مورې دا څه شی دی؟ چې مور به راته خندا شو چې دا کارغه دی او مارغه دی. خو چې یو ورځ نه ورځ وه مور مو همدغسې روانه ده، ابې ده بوډۍ ده روانه ده. و چې کله همغه ځای ته راورسېدو چې په کوم ځای کې ما ماشومتوب کې مور کېنولې وه، مور راته وایي چې بچی زه ستړی شوم دلته لږه دمه نه کوو. چې ما ورته وایي چې ابې دمه کوو کېنه. کېناستو. چې کله چې کېناستو چې مور ما په همغه ځای کې همدغه کارغه یا بله کارغه به ناسته وه. چې مور راته وایي چې بچی دا نظر مه نه لګي دا مخامخ څه ناست دي؟ چې مور ته مې وایي چې ابې دا کارغه ده. چې لږ وخت بعد بیا راته وایي چې بچی دا څه ناست دي؟ چې ما ورته وایي چې کارغه ده. بیا مور بیا دریم ځل چې کله راته وایي چې بچی دا څه ناست دي؟ چې ما ورته وایي چې مورې 100 ځل خو مې درته وویل چې کارغه ناسته ده که نه کارغه. مورې بس پرېږده ته کارغه سره تا څه کار دی؟ چې مور په دې وخت کې راته په خندا شوه. په دغې خندا د مور باندې د مور او د پلار په دغې حسن خندا باندې د انسان جان هم قربان شه. چې مور راته په خندا شوه او راته ویې فرمایه چې بچی ما ته پته وه چې دا کارغه ده، خو لیکن تا ته یاد نشي بچی چې په دې ځای کې ته ماشوم وې او زه ناست وم او تم ناست وې. تا رانه 11 ځلې پوښتنه وکړه چې دا امي څه شی دی؟ ما به درته وایي چې کارغه دی. بیا به راته وایي څه شی دی؟ ما به درته وخاندل، ما به درته وایي چې بچی کارغه. 11 ځلې پوښتنه رانه وکړه، خو ما درته تیزه خبره نه ده کړې او ما درته دا ویلي دي چې بچی پرېږدی ته په څه کې بس کارغه ده پرېږدی. او ما درته په دریم ځل باندې ویل او تا راته ویل چې مورې 100 خو مې درته وویل دا کارغه ده، تا ورسره څه کار دی؟ هغې نه بعد ځوان وایي چې ما په سوچ کې دا پیغام رالو او دا پیغام ټول انسانیت له ورکول غواړم چې پس ته رب العالمین نه، پس ته نبی پاک مبارک نه سوچ زیات حقدار د خدمت دی هغه سپین ګیرې پلار دی، هغه سپین سرې مور ده. هغه مور هغه پلار چې کم پلار د انسان دپاره، کم پلار د خپلو بچو دپاره بازار کې دروغ هم ووایي، د خپلو بچو دپاره دیګې هم وخوري، د خپلو بچو دپاره سعودي عرب ته لاړ شي مسافرتیانې برداشت کړي، کرونا وبا برداشت کړي، کلونو کلونو جیلونه برداشت کړي. هغې پلار دغې عظیم هستې ته چې د قربانیانو پیکر دی، د قربانیانو منبع ده، دغې پیکر د قربانیانو لا که اسلام نوم ورکړی هغې ته پلار ویلی شي، او د قربانیانو دغې پیکر لا که اسلام نوم ورکړی هغې ته مور ویلی شي. رب العالمین مور او د پلار چې کم احسان رب العالمین قرآن کریم کې او نبی پاک په خپلو احادیثو کې ښودلی هغه ډېر زیات تفصیلي